بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت تا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو سار تیل ډیر زیات لګولو اور اوبو سره بګیرا وینځلا اور بربروله به. سهل ابن سعد رضی اللہ عنہ یای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو ډیر زیات د کپڑے والا ټوکړه د تیلو نو بچ کېدلو لپاره استعمالوله، ځکه چې سار تیل به زیات لګولو او د لپاره به په سار باندې خیلی یا څوکمه پګړې وا هغه خیلی او د پګړې بچ کولو لپاره به سار باندې کپڑا کېدول چې خیلی ته پګړې سره غیړ نشي او ګیره به او بو سره وینځلا. حضرت انس رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سار تیل سار کې ډیر زیات لګولو او ګیره به بربروله تر دې پورې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سار تیلو باندې پوسنه زګومه کپڑا چولا ادي هغه خلق ولا کپڑے په شونډي کپڑا جوړ شي زګوم خلک د تیلو ولا کوربور کوي هغه سر کومي کپڑے وي ساتیلو دی واجینا هغه یو رنگ جوړ شي بیا یا شنی یا د ستوري غندي شي نو تیل زیات لګولو چونکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پګړې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلی نو هغه غړېدلو دی هغه د سار تیل اکثر لګیدلو بچ کېدلو لپاره په صاحب نیو کپڑا کې دوله څنګه بالکل دی هغه کپڑے شوندې شو زکم خلک د تیلو کوربور کوي اتیل زکمی کپڑے کې چې هغه رنگ جوړ شي نه سي د پیغمبر سم دي کپڑے ولا هم اندانم نه رنگ جوړ شو. او ابن عمر رضی الله عنه منقول دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوریږي کې دوی پری سار غړولو دینه دا معلومه شوه چې تیل کئی سړی سار کی زیات لګی دا سنت خلاف نه ده، البته کثرت سره ویخته بربرول بار بار هر وخت کې بس لګیاوي سار وینځي او سار غړوي او سار ګمنځوي سار کی تیل لګي دا زیات یعنی نه دی لګی کېدل پکور کې بس یو سړی شپې او یو سبي برابر کی. کوم خلک چې علما دي یا علمی مشغلات د سکول کې استادون دي هغه مطالعه زیاتی کوي نو دی واجنه دماغ کې خشکی پیدا کیږي نو سړی چې سر غړي یا دماغ ول خشکی به هم ختميږي ورسره دماغ به تر او تزاوی او تکتور بي دی واجنه دغه اهل علم او د اهل فکر ول خلقو لپاره تیلو استعمال انتهایی اهم ده. او حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس کله سر کې تیل لګولو نوال به سر تیل زکم دي دا به کیلو ست وچولو او به دا مثال څه وسولای بیا اول به پودا ورزیو د مویایو باڼونو پوس د تندې سره زکو په دسترګو پوس باندې دی باندې به اول خپل لسونه رتیر کړلو او بیا به په اربور سترګو باندې او بیا به په سار غنبات غیر کړلو سره علماء ته وی شو نه د پوسټو کې د څنګه طریقہ وی او که چوک پوي شو یا ته کول په کور کې اندانه منا. ابن عباس رضی الله عنه روایت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه تیل لګولو نو دا به په کیلوس کې کېږدولو بیا به اندانو نه طریقو سره وکړل چې اول ورزي بیا په سترګو باندې او بیا په ګيري او بیا اندانو نه سار وغیرہ دا ورونه غیړ کړلو. انس رضی الله عنه دا روایت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې تاسو کې چوک څکله سار تیل لګین په کور د هغه شروع دي ورزونه وکي او دې سره د سار درد ختميږي. جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ روایت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیلو ابتدا سار تندی د وغیرہ دغه طرف نه کولا. نافع قریشی رضی اللہ عنہ یې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم سړی سار تیل ولګي بسم الله و نه یې بغیر د بسم الله سار غیړ کی پتیلو بنی او یا شیطانون دي سره ملګری شي. عائشہ رضی اللہ عنها فرمایي چې مو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سار وختو کې او ته ګمنځ ولا او زه حالت هیز یعنی بیماری په حالت کې وم وختو کې ګمنځ ویل مستحب دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ترغیب ورکړه دا خپل هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وختو کې ګمنځ والی دا او حدیثنا علماء دا مسله ثابت کړیا چې کله خزه د خپل میاشتې بیماری کې یعنی حالت هیز کې اګه د خپل خوند خدمت کوي کول شي جایز ده. او دینه دا معلومه شولا چې خزی به شون دغه ویڅغه خپل خوند
حق ادا کی و د هغه خدمت وکي، هغه خدمت وکي، هغه لپاره بشترا و چې او بر وخلی او د سد لپاره غسل لپاره او تکیدی عطر ور باندې ولګي، سار ور باندې غیر کی، بلدا ضرورت یو استعمال دی، چپل کېړه کترا جنې موز کپڑے دا ټول حتی څه دسترخوان ټیکالي لپاره او تچول پکور دی او اندسي خزو لپاره به جنت کې لوی درجی دی او د جنت ول اعمال هم دی. بهرحال پیغمبر صلی الله علیه وسلم څکله څم رسلو نو مسواک او د صوب ګمنځه د بيزون سره کېدولو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څکله به الا په خوب نه رچکلو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم رچک شلو مسواک پې کولو او داس پې کولو او به بیغنه بعد سار ګمنځ کړلو. چونکی سړی خو به ول شي نو د خوب دی واجنه سړی وخته لاغتي ګګر بګر شي دی واجنه به هغه سار ګمځولو نو دینه دا معلومه شوله چې سړی خوب نه رچک شي سبئی گو سار ګمځول پکور دی زګه چې وخته ګګر بګر وي نو د سره سړی لګ د سی بعد غندې لاګي. امام غزالی رحمت الله کلی او د سنه بعد وخته بربرول دا پکور دی. یو موته سول خلک دي زب شپاوري جوړ کې لګاوي او خځې خو ورته په سار غړون باندې لګا شي نو هغه دوره بیا غره بعد وخته پستوي بیا هغه وخته ګمځوي بیا څه کله چټي کوي او کاپتی جوړي نو کم از کم خځې وای ونی مګنټه په دې باندې لګي ونن سبا دا ټیمونه ور کې هم پنده باندې لګوي. انس رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کله د شپې آرام کول نو مسواک او داس او ګمنځه یعنی سار به ګمنځولو. خو په ټیم کې مسواک کول ډیر روایتونه معلوم ده ځکه چې دی وخت کې غخونو صفائی معده او د خلی او د دماغ دغه لپاره ډیر زیاته फायदा ده ځکه چې کوم سخو بخارات دي دماغ طرف ته درسي نو دی وجه مسواک کول په کور دي اندانو نه ګمنځه په وختو کې ویل ځکه چې وخته روغ ورستیر شي وخته لګوري دی لګر بغیر شي نو سړی ته نو تکلیف وي مشکل وي خو اسکري چوڅنی وي یا خدو زکم ستر وخت وي دغه ته به ونه ډیر جو تکلیف وي نن زبو وړ کې خو نه خلاص دي ځکه چې یا په تلوبني یا په چرته وختو باندې بس دوره وړغه دی وخته پوری وي پوزیشن دی پر نور ساری کال کړی وي ناغه ته به هیڅ مشکلات نه وي نه خو نن سبو او بیا بعضی خلک هغه دور ستر وخت پرې کوي لکه خزو پرې کوي بیا هغه تان دور تکلیف وي اگر چې مودي وختو نرسړي لپاره مقدار بیان کړو نرسړي لپاره څو وخت پرې ډول پکور دي نور وخت پرې ډول د سنتونو خلاف دي او د کلوال په طریقې سره زنه زوی کال کې زنه زوی پرې دی زنه ستر پرې دی زنه وړه دی بنیا مو وغږیدلو. محمد ابن منقدر رحمت الله علیه ابو قتاده رضی الله عنه سار باندې وختو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه وکړلو ته دی اکرام کوا داغه روز نه بیا سار ګمنځولو. ای ور وېد ګرغلی ابو قتاده رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ته فرمایلو داغه بیا ورېږي کې دوی پرې ګمنځ سار کې ویلا خدایوت ستل پکور دي چې وخت بربرولو دی پاره نه دی دی پاره ته بس بار سار ګمځي سره نبی له سمیل دي دای دی پاره چې سړی وخت ګګر بګر شي ګاډ واډ شي ته برابر شي صرف. عبد الله بن مغفل رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیاتی ګمنځي ویلو نه سار کې هر ټیم سار وخت ګمنځوي دینه من کړیا بلکې نغاور کې کول پکور دي کړه ویا کلمه ویا. حمید بن عبد الرحمن رحمت الله علیه صحابی نه نقل کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقفي سره سار کې ګمنځویلا هر ورځ دي سار کې ګمنځي ویل سکوم ممنعات راغلي هغه د فیشن دی واجینا او زون بربرول او خصول دی واجینا ورنه ضرورت څکل سړي ته پیشي بالکل ګمنځه سار کې ویل شي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي البزازه من الايمان صدقی د ایمان علامت تا کچته دی سار کې دی ګمنځي ویل ضرورت بالکل سړی ویل شي بیا ممنعات نشته دا ممنعات غوډي واجینا لکه د نن سبا کوم خلکو غب جوړ کړل بس هر وخت بل څه فکر وسنی دی وختو فکر دا څه داسې تیریږي ته چې ته کې شیشه ګوري که جمعته کې ګوري که ګوړی ولا ګوري که خپل جوب کې سره دا بس اند وختو غام ور سره وي دغه نه من رغلی او څه ټیم په ټیم باندې هر ورځ کې و پیری لاس پیری پنځلس پیری سار وختو ګمځون د بل شي نشته دی نن زه خو یقینا څندانو مون خبري شروع دي. حضرت بریده رضی الله عنه بینې ز پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری حکم دی هغه کې یو کاسو هغه گورنر وو او هغه کله خپرمنډ تللو او کله کله به تیل لګولو چونه ته پوس وکړلو صدته د سیویلې گئی نو ویلو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زینت او ځون خستولی ته ځون خستا کی
کثرت کوي په ګمنځ ویلو سره دین یې منع کړیا. او دا هم زینت کی چې سړی روزانه تیل لګي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو زینت ما اختیاروي، نو روزانه سار کې تیل ګول دا هم زینت تا. یعنی که یو سړی تیل سار کې دیوالونه لګي چې بس د وختي برابر پرتی وي، لکه نن سبا خو هر یو سړي ته خپاتې ده سار تیل ولګي شپې سبیره چک شي وینځي بیا ولګي بیا وزي هغه نظرسي وینځي بیا ولګي، دا اوس یقینا څه زینت ده. بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقہ خیری چې شپې څملي او سبیره چګيږي او تیل دسي طریقې سره لګول چې بس سار ته طاقت قوت دماغ ته طاقت او قوت ملوشي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سار تیل لګولي زیاته. حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم او داس سار کې ګمنځه او کپڑے خط پردوګه او چپل اچولو کې به خای طرف اختیارولو، یعنی سار وخت به غړولو ان اوالی خي طرف ته کسار ګمنځه بیواله اول خي طرف ته بیا کیڼ طرف ته. مدینه دا معلومیږي چې هر خو کور څنګه انسان ته خواندي کې هغه کې خي طرف نه شروع کول پور دی، او هر باد کور څنګه انسان نه خو خي لګه کپڑے اچول سړی خو خي کپڑے بسل نه خو خي نه څه چوي خي طرف نه او څه بوسي کیڼ طرف نه، د هر یو شای. او نو دینه دا معلومه چې کوم خلک ګمنځه سار وختونه شروع کړي لکه خزي اول مانس کې پیرا وړي، نه دا سنتونه خلاف ده. مسنون ده سوال خي طرف نه شروع شه او بیا نه بعد کیڼ طرف نه. حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم 15 شوند یو همیشه د پر ور سره و نو سفر کې نه حضرت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پریدول نه، هغه کې شیشه بزینا یعنی سرمدنی زګمیا ګمنځه تیل مسواک. او عائشہ رضی الله عنها روایت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسواک او ګمنځه دا به زون سره ستلو زون نبی جوړ کول نه، یعنی هر ټیم ور سره و دا وشونو زون سره کې دول د سنتي او د ډېری فائدې هم دي، او سنت په نیت باندې زون سره کې دی به سړي ته ډېر زیات اجر ملويږي. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي سمو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر سفر کې دا وشونو تنظیم کولو تیل ګمنځه اینا کینچی بزینا مسواک. او مثال رضی الله عنه فرمایي سمو یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله سفر ته تلل نو بزینا یعنی سرمدنی او آینه ور سره وا. د عائشہ رضی الله عنها یو بل روایت هم ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به مصلات سموت سجنی موضوع ته یو مسواک ګمنځه سفر کې دا به ضرور سره و. او یو حدیث کې حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت ده دا شونی به انګلیس شیشه بزینا ګمنځه او هغه لرګای چې کوم سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم زون غروالو او مسواک دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره و. او عائشہ رضی الله عنها روایت هم ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیشه لپاره مسواک او ګمنځه زون سره ستلو. نو ګوره دا شو کوم ته په نظر کې معمولی لاګي، لیکن دا څکله سړی سره نوی به سړی ته ډیر زیات ضرورت وي. او دا څه زون سره سړی ګرځي دوره بوجا ونی ځکه څه نن سبا موږ سره کومي موبایل سره ټچ موبایل دا ټول شنه وزه ته کا دي دوره وزن نه جوړیږي لکه څو د ټچ موبایل وزن جوړیږي، نو به سره دا دوه شون چوک چوک ګرځول شي. او سره اختیار بنی وای زنه موبایل خدوري لکه وړور کو چپل کسي نه وړور کو چپل دوره وزن خنوي اگر چې لګوګدوي زیات نه موبایل خغنا زیات درندوي. خالد ابن میدان رضی الله عنه روایت ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کومه ګمنځه ور سره واغه دي هتی غوخ هغه نه جوړ شي وا. او حضرت جرير رضی الله عنه اندانه کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کومه ګمنځه ور سره واغه دي هتی غوخ نه جوړوا. بس ګمنځه کومه مطلقاً سنت ته کدي هتی غوخ ولا سنت په نیاد باندې وسته نه دا خو ډیر جو ثواب لري. بیا حضرت جابر رضی الله عنه روایت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل نکونه او وختو ته دفن کوي دي لپاره چې جادوګر دي سره لیبي سونه کی. او حضرت والی ابن حجر رضی الله عنه روایت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وختو او د نکونو دفن کولو حکم کړی چې دا تاسو خوي لکه مو وختو خزي ګمنځ کی به هغه کی تووی کی به چې ته دیواله کې اندسي وروټوم بي یا نکونه پرې کی چې نه لای ته چې اندسي وګورځي چې خلوص سره پرې کوي. فتح البری کې دا اضافه سره شي دا جادوګر د دې سره لیبي ونه کینی ته باندې چې جادو ونه کی څنګه ته تکلیف در ورسي په نکونو باندې وختو باندې اکثر دا کیږي. دینه دا معلومه شول چې نکونه وختو وینا د ازمکه کې خول پکور دي دا مستحب دي، نه پوښتنه کې دا چول دا مکرو دي. نو الله تعالی دوی کې د سې دا خبر باندې الله پوک متستعمل کول توفیق نصیب کی. مو ته سو لګیا یو نیم کور په بری کې یو څه د سنت او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سکړي دي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم نه کړی به هغه نومه طریقه مو د سنت کو چې شای سنت په نیاز باندې کوو به پکور دا مو ته سو شای سنت په طریقې باندې وکړو اجر خرته ملو شي کنه. نور یو کور مو ته زګنو چې دا سنت او هغه سنت وینا
کبه سنت وی به سنت طریقې باندې نه کو نو به سړي تور باندې ګناه ملوي او د سره باندې ګننګري کله یو شي ته نماز سنت ویر کی به هغه تاسو کول په کولی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څه طریقې سره کولو الله تعالی دې موږ ته په دې عمل کول توفیق نصیب کړي او پوهه نصیب کړي امين برحمتک یا ارحم الراحمین.